زلزله ولي کیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دغه متعلق دا خبره ذکر کړي زلزله د دې ډیر وجه دغه لپاره یو وجه دا ده چې الله عزوجل د خپل قدرت موږ ښکارا کوي جسمه قدرت ډیر لوی دی او دغه وجه بعض علماء دا خبره ذکر کړي چې د قیامت زلزله رب العالمین موږ لره یادي او دریم زموږ د ګناهونو د وجه نه څلورم د زمکه کم بڑاس مړس د طب او ساينس ولا شي وي اغم کیږي خو لیکن دا بڑاس به الله عزوجل روباسي څه کول په دې وخت کې پکار دی بعض خلک چې وقدم بسړې قدم علي او کچیرته انسان دا وقدم واقعستو مړ شو په دې وخت کې دا شهید به مړ دی او کچیرته وقدمونه وانه قصه دا سړی مړ شو دا مرتد دی دا خبره غلطه ده بلکې د زلزلو په وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا خبره معلومیږي چې هغه منزله به سړی توجه کی صدقه لا ذکر د رب العالمین له استغفار او دعا امام بخاری رحمه الله روي ذکر کړی دی په اول جلد کې د عائشه رضی الله عنها هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د انور چې مسپګمې د رب العالمین د قدرتونو د قدرت دی د چا د مرد وجنه توريږي نه د چا د ژوند وجنه توريږي نه کله مشه دغه حالت ولده په دوړ باندې تورواله راغنو د الله نو دعاګانې وغواړي تکبیر د رب العالمین او باسي منځونه وکي دغه شان خیراتونه بل وخت کې دا راغلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې امر کړی دی چې تاسو د عذاب قبر نه پنيونه سي او بل وخت کې نشته راغلی چې فاذا رايتم شيء من ذلك د دې شی نه چې کله شی تاسو ولیدو د الله ذکر له التجا وکي دعا وغواړي استغفار امام بخاری سے اول جلد 350 نمبر صفحه باندې دروي ذکر کړی دی ٹھیک ده چې بل فرض او تقدیر دیوال لا پروږي چتر پروږي کدا مسجد کې غیر مسجد کې نو په دې وخت کې دغه نه به سړی که په اړه باندې شو خیر دی یو سړی د کاغه په جمعات کې به تور مثال مرشي عقیده فاسده ده هیڅ پیدا نه بده د امر په جمعات کې نه ورکي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابن اختل بارکه دا خبر ذکر کړي کده کعبه استر شرط نه ولي مغه وجل په کار دی هر چې دا خبر ده چې دا سړی به قدمونه اخلي دین د اسلام کې قران او سنت کې د غیر لپاره اصل نشته بلکې دا اصل بیزه خبره ده چې د خلکو ذکر کړي ده بلکې فتاوی قاضی خان کې تصریح پرې باندې شوی د شکر د شهادت راغی انتقال چاوي کې سبق پاغي باندې نشه په وخت د زلزلہ کې دویم جل کې او د قشن ابن حجر اسقلانی فتح الباری دریم جل کې د ټول باندې دا خبره ذکر کړي ده الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه